کوم چې سپورتس لوبه د اوکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هله د چټول بروغ جوړ یې یو څورته چې ورکړم میسج اوکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هله د چټول بروغ جوړ یې یو څورته چې ورکړم میسج د هغه خلکو د پاره چې زه نه پوهېږم هغه نه دي کتلي چې واقعا خلک څه مطلب اخیستی ده د هغه ویډیو نه چې هغه ما شیر کړی و د هغه خلکو د رویې چې هغوی دا ویلي چې هغه ورځ چې موږ میچ وګټو کوټه ګلیټرز نه او هغې نه بعد نیګیټیو او منفي خبرې خو داسې نه ده چې اول ځل دی چې ما اورېدلي یا ما کتلي خو دلته زه یوه خبره وکړم هغه خلک چې دوی وایي چې زه پېښور زلمي ولې سپورټ کوم زه د افغانستان ټیم ولې نه سپورټ کوم نو ما خو هغې ویډیو کې ویلي چې صحیح ده که ما ته موقع راکړی شي زه راوغوښتلی شم نو ولې نه ځکه چې زه همیشه دا خبره کوم چې سپورتس لوبه داسې ده چې هغې کې سیاست یا بزنس نه دی او سپورت داسې ده چې د هغې په ذریعه باندې اوس څنګه چې جاوید افریدي د دواړو قومونو منځ کې د مینې د محبت یو پیغام خورول غواړي او خلکو دا ښودل غواړي چې پښتانه چې دي هغه من پسنده خلک دي هغه امن خوښي هغه چې دي هغه ترهګر نه دي هغه د لوبو سره مینه لري نو په دې کې دا خبر راغله چې ما ته دا ویل کېږي چې ستا دومره روډ ریاکشن ولې و صحیح ده تاسو په دې خفه یې چې هغې په دې خفه چې زه پېښور زلمي سپورټ کوم نو دا راته وایستې چې تقریبا 2 کاله مخکې طلوع ټي وي باندې خپرونه وه افطاري د هغې ریاکشن تاسو ټول ته یاد دی چې په سوشل میډیا کې په بل ځای کې او بل ځای کې څو د ایسائی ایجنټ نه واخلي د پنجابیانو نه واخلي د څه نه سوال ما ته استعمال شو نو خو هغې کې ما د پاکستان په هکله خبره کړې نه مې د افغانستان په هکله کړې نه مې د پښتو په هکله کړې ده نه مې لوس کالي اغوستې نه مې سر تورو خو بیا هم ما ته خندا په دې راتله چې دا خو اسلامي خپرونه په دې نه وه چې په هغې کې موږ کوکینګ کولو نه خو زه اسلامي سکالر مو نه مجيب هم هغه خبرونه مخکې وړي دي وړي کوم چې د انټرټینمنټ سره تعلق لري زه هم یو ډراما آرټیسټ یم یو هوسټ یم چې ما مارنینګ شو ټاک شوز کړي دي موږ کله هم دا دعوه نه ده کړې او هلته چې کوم میلمانه راتله هغې سره به موږ ډېرې ژورې خبرې نه دي کړي عام خبره هم کړې ده چې باید کومه ښځه پریګننټ وي یعنې حامله داره وي هغه باید څنګه وکړي ډاکټرز هغې کې راتله وکیلان هغې کې راتله اشپزي به موږ کوله ډېر نو هغې کې خو داسې هېڅ خبره نه وه چې په هغې خو چا ته وایي څوک په دې خبره پوهېږي چې ګران اول خو یې ورې ځان پوهې که که نه چې دا دي څه نو هغه ورځ چې ما خبره کوله یا ما خبره کړې ده هغه ما دا کړې ده چې صحیح ده زه خو کافره صحیح زه خو داسې صحیح ده تاسو خو مسلمانان یې آیا تاسو سره دا ښایي چې تاسو په سوشل میډیا یوازې ځان نه یادوم چې زما دپاره داسې الفاظ استعمال شوي دي زه بي بي سي کې وم ما خیال زما نه 2 ورځې مخکې ملاله یوسفزۍ راغلې وه هغې ته هم ښکنځلو ما داسې کمنټس وکړه چې د پی ایس ایل باره کې مو د پېښور زلمي باره کې مو تاسو بد وایئ هغه وکیلانو چې په پارلیمنټ کې تاسو بد ورته وایئ هغه سندرغاړې چې تاسو انټرټین کوي خدای پاک ښه غږ ورکړی دی هغې ته هم کنځل کوي که هغه نغمه بیبي ده که هغه اریانا سعید ده که هغه غزل سادات ده که هغه مجده جمال زاده ده صحیح ده دا زمونږ قصور خو نه ده چې مونږ د وطن لرې پاتې شي یو بله خبره دا ده چې مونږ باید دې ته وګورو چې هغه څومره زحمت باسلی دي ته راغلی دي او هغه خارج پرېږدي راشي دلته کې تاسو په تلویزیون کې کار کوي صحیح ده تاسو ښایسته سندرې وړاندې تاسو هغې ته هم بد وایي حتی دې پورې چې په افغانستان کې یقین وکړه چې زه به د بام نه یا زه به د بل ترهګر نه دومره نه ډارېږم څومره چې د سوشل میډیا باندې دا خلک ځکه دا مفت دی هر یو شی چې دا هغه منفي اثر هم لري یعنی منفي کار هم ترې اخیستی شي او صحیح کار هم ترې اخیستی شي بدبختانه
په افغانستان کې تاسو ګورئ د سوشل میډیا نه څه جوړ شوي دي. نه موږ سړی پرې خیره چې په عزت باندې پریږدو، نه موږ ښځه پرې خیره. موږ خو چې موږ تلویزیون کې کار کوو، موږ خو کافران یو، موږ خو پښتانه نه یو، موږ خو انسانانو کې نه راځو. خو لږ ولاړ شي هغه خلکو ته چې مثلا ملاله یوسفزۍ خو چېرته د سر نه ټیکری هم نه ده کته کړې، صحیح ده، هغې ته هم تاسو ښکنځل کوئ، نورو ښځو ته هم کوئ، صحیح ده. اوس خبر دا راځي چې ما دا خبره داسې نه ده کړې، زه نه یم خبر چې ویډیو دوباره ایډیټ شوې ده څنګه خوره شوې. ما دا خبره یو سوال پلیز ما دا ویلي دي چې صحیح ده، زه خو کافره صحیح، زه خو دا صحیح، زه خو پښتنه نه یم، زه خو دا نه یم، زه خو ایجنټ یم، دا یم څه چې تاسو وایئ. دا راته وایستئ چې تاسو که ما ته هم خبره کوئ، آیا تاسو دا حق لرئ چې ښکنځل وکئ؟ زما پیج دی، لکاو خلک دي، صحیح ده. ته که زما د نظریې سره، ته زما د لایف سټایل سره اختلاف لري، اول خو زما پیج ته مه راځه. بیا که راځي زړه دې صبر نه کوي او کمنټ کول غواړي، صحیح خبره وکړه، ښه الفاظ خو ښه ضروري ده چې ته ښکنځل وکړي. ته څه پروف لري، څه ثبوت لري؟ ما دا خبرې نه یا دا خبرو نه مطلب دا و چې بس کوي، که د نفرت نه څه جوړېدل او د دې نه څه جوړېدل چې مونږه بد وایو، غلط وایو، نو نن به مونږ په هغه ځای کې نو کم ځای کې چې یو. ولې مونږ په خپلو زړونو کې د هر انسان دپاره، ځان دپاره نه وایم، د هر انسان دپاره نفرت ولې دومره نفرت؟ ولې؟ کاغه سیاستدان دی، کاغه بزنسمین دی، کاغه صدر یو ډراما آرټیسټ دی. ډراما یو آرټ دی. د بدبختانه نه زمونږ په عمل کې د هغې دومره رشد نه دی شوی. زما د خبرې مقصد دا و چې نفرت پرېږدئ، هر چاته بد ویل پرېږدئ. که د دې نفرتونو نه څه جوړېدل، اوسه پورې به جوړ شوي. بیا وایم دا خبرې صرف او صرف د افغانستان دپاره نه وي، دا د ټولو هغه خلکو دپاره وي چې ځان ته هم پښتانه وایي، هم شکر الحمدلله مسلمانان وایي، او په دې نه پوهېږي چې زه خپله نظریه یا خپله خبره څنګه ولیکم، څنګه ووایم چاته. چې ما ته داسې ګوته نیسي، دا درې ګوتې تا ته دي. آیا ته 100% تاسو په خپل ځان باندې مطمئن یاست چې تاسو بیخي صفا سوتره ښه خلک یاست به تاسو؟ زه په هغې کې هېڅ خبرې نه کوم. زما خبره په ما نه ده کتلې، خو ما ته خلکو ویلې چې ما بد ویلي، ما افغانستان پسې ما د جمعې لمونځ کوم، اما ویلي چې زه څنګه وشي چې داسې څه ووایم چې که تاسو زما د نظریې سره یا تاسو زما د ژوند سره یا تاسو زما د کار کولو سره اعتراض لرئ، هغه ستاسو مسله ده، خو دا حق هیڅکله هیڅ چاته هم نشته چې هغه دې ښکنځل وکړي او بد الفاظ دې استعمال کړي. ولې؟ آیا ستاسو د کوره چاته ورځي؟ تاسو ګټلې ده او راوړې ده چا کور ته؟ دا چې څومره فنکاران دي، دا چې څومره سندرغاړي، دا چې څومره فنکاران چې په افغانستان سره ریلیټډ دي یا پښتنو سره ریلیټډ دي. ولې یو سړی ته خبره کوي، ته صرف هغې نه هغه پیغام ولې پورته کوي چې هغه صرف نفرت دی؟
ولې نفرت؟ نور څومره نفرت؟ څوم وګټل؟ د دې نفرت د وجې نه، د دې ناپوهۍ د وجې نه زه ځان هیڅ نه ګڼم. I'm nothing. خو زم چې کوم لوستې زموږ کړي دي، زموږ د لاسه ورکړي دي، هغه بیا راتلی شي. آیا تاسو په یوټیوب کله تللي، تاسو د شهید ډاکټر نجیب خبرې اورېدلې دي؟ دا چې اوس څه کېږي دا خو هغه مخکې ویلي د لرو بردبړو دپاره. ما نه نفرت وکړئ، خیر دی، ما نه نفرت وکړئ، خپل منځ کې خو جوړ شئ. په سوشل میډیا باندې خو داسې الفاظ مه استعمالوئ. تاسو وایئ چې زه پښتانه صحیح نه ریپرزینټ کوم. آیا تاسو یې ریپرزینټ کوئ؟ کم قسم الفاظ چې تاسو زنانو ته یا سړو ته یا په سوشل میډیا باندې استعمالوئ. ما خبره خلکو ته کړې چې هغه د هر چا مسلمانۍ کې امکان لري، د هر چا پښتونولۍ کې امکان لري، د هر چا په انسانیت کې امکان لري. چا دا حق درکړی دی؟ لږ سوچ کړی دی چې زه بیا ولې راځم افغانستان ته. ما سره خو د دنیا ټولې ویزې شته دی. یس زما ریاکشن مې بي ډېر روډ خو ته راته وایه که نه ما ته چې کوم الفاظ استعمالېږي ستا خور ستا مور ته ستا په مخ کې ستا په کور کې دا خو زما کور غوندې دا پیچ که نه هر څوک راځي او بد رد وایي ته به څه کې ته به مخ کولې ته به آینه نه ورته ښایې. تاسو خو شپه ورځ موږ ته آینه ښایي. موږ د پښتونولۍ نه مستي یو، د افغانستان نه مستي یو، د انسانیت نه د مسلمانۍ نه. او که ما تاسو ته وویلې چې صحیح ده زه داسې 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 او که تاسو دومره ښیي دا دومره بد ولې روان دي، دومره بد ولې کېږي هره ورځ. افغانستان نه هاتوم په نړۍ کې ټولو ته وایم څه افغانستان څه پاکستان کم ځای کې موږ په حرام یو. یو ملا ومه وړوکوالي کې ډېر زیات زما د مور ډېر زیات خدای دې وبخي مولانا بجلیګر هغه به وایي چې څنګه ریایي خدای پاک پې هغسې حکمران راولي. زما مقصد دا خبرونه دا و چې کله موږ سم شو موږ خپل ځانونه اصلاح کړو نو خدای به مهربانه شي. منت درته کوم، سوال درته کوم، ما ته چې څومره بد وایې، ما نه چې څومره نفرت کوئ وکړئ، خپل منځ کې جوړ شئ. کوشش وکړئ چې دنیا ته وښایئ چې پښتانه سوشل میډیا یا بل څه مثبت هم استعمالولی شي. زما میسج زما پیغام کله هم نفرت نشي کېدی، کله هم نشي کېدی. هغه خلک چې ما ته نږدې دي دې نو چې زه خپلې خاورې سره یا خپلو خلکو سره څومره مینه لرم، څومره زما خدای ته پته ده. کله چې ته زما کور ته راځې ته ما ته بد رد وایې چې څومره حوصله وکړم تاسو ته، څومره خلکو ته. ولې موږ مثبت شیان نشو پروموټ کولی، د هغې نه ملاتړ ولې نشو کولی؟ ولې موږ ښه الفاظ نشو استعمالولی؟ یو کار د چا خو نشو ښولی که نه چې ستا والا دا کار ښه صحیح نه و، دا مو نشو خوښته، څه ښکنځلو اجازه چا تاسو ته درکړی؟ ته سره خبر یې تاسو بهتان لګول څه دي؟ د ځان نه نیم لګیا
ولې نفرت دومره خوروئ تاسو ولې وای زما یوه صحیح خبره څومره منفي طریقې باندې تبلیغ شوه یا کیږي زما قبر ته ما سره څوک ځي یوازې به ځم کنه تاسو هم یوازې ځئ خیر مقصد به صرف دا و چې د هغه خبرونه هم اوس هم چې پلیز خواهش کوم کوشش وکړئ چې نفرتونه په خپل منځ کې رانه وړئ اول خپل ځان اصلاح کړئ وګوره چې په حیثیت یو انسان یو ورور یو پلار یو ګاونډي یو د یو وطن اوسېدونکی څومره حق دې ادا کړي که 100% مطمئن یې چې ته 100% کامیابی دی کې نو بیا صحیح ده بیا بل ته مو وایه په صحیح الفاظو کې ښکنځل سپک نه نن څنګه هغه ته جګړه ته ما ویل تاسو باندې څومره بد ولګېده او ما پسې شپه ورځ او نورو خلکو پسې شپه ورځ تاسو لګیا یې اوچ خوږېږي که نه خپل ځان هر انسان د غوښې نه جوړ دی خوږېږي خو بیا هم هغه ټول افغانان هغه ټول پښتانه هغه ټول مسلمانان چې زما په خبره خفه شوي دي یا نه دي پوه شوي اصلا نه دي پوه شوي بخښنه دې غواړم صحیح ده ځکه چې زه همیشه د چا زړه دې ازارول پکار زما د صحیح خبرې نه که تاسو زړه ازار شوی دی really sorry ډېرو بخښنه وکړم خو اوس پلیز پوه شئ زما مقصد صرف دا و چې کله موږ په خپله ټول جوړ شو ښه شو اصلاح شو انشاءالله ټولې مسلې به حل شي وایي به چېرته ناست یم لمونځ مې وکړ اوس پلیز زما باره کې نفرت مه خوروئ پلیز خواست درته کوم د هېچا باره کې مه خوروئ تاسو ما سره ناست یاست تاسو زه ډېره لیدلې یم نه هېڅوک هم نه دي لیدلي په چا بهتان لګول د چا خبره دویم رنګ ورکول صحیح خبره نه ده دومره خفه شوم چې موږ خلک ولې چې څوک صحیح کار وکړي هغه موږ کله نه اپریشیټ کوو اوس خو زه پېښور زلمي سپورټ کوم PSL سپورټ کوم ما خو دفتر پروګرام کې هېڅ نه وي د چا خلاف
بیا خو تاسو کنسل کړو بیا ماته یې جټ وي چا زما ملاتړ کړی اوخ خیر یو ځلې بیا د هغه ټولو خلکو نه زما په روټ ریاکشن خبر شوي خو خدای مسلمانان یو که نه په دې د نماز مې د قسم وي چې ما افغانستان باندې ما صرف یو تصویر ښودلی چې ګورئ که موږ سم نه شو که موږ دا نفرتونه پرې نه ښودل که موږ دا منفي سوچ پرې نه ښودل نور به هم کړېږو کړېدلي یو آلریډي مقصد صرف دا که په هغې تاسو نه یې پوه شئ تاسو ته د هغې بل څه مطلب راغلی ریلي سوري ډېر وبښئ कुछ लोगों ने मुझे कहा था मैं उर्दू में बात कर लूं पर अभी नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊंगी तो इंशाल्लाह उर्दू में बात करूंगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें पशु समझ में नहीं आती तो ये मैसेज वैसे आप लोगों के लिए था भी नहीं आखिर रखी गया माता सवाए अखपल में इसकी झूठ जबा पारे की सिद्धि सही रहा د نور خلکو باره کې د سوشل میډیا باندې نفرت کم کړئ څه یو وکیل دی څه یو سیاستدان دی څه یو سندرغاړی دی چې څوک هم دی پلیز تاسو خدای پاک د رالیږلي لیکلي چې دا وکیل دی یا دا سیاستدان دی یا دا سندرغاړی به دوزخ ته ځي ستا دا دی ته به جنت ته ځي نو کله چې د سر دا ثبوت نشته چا باندې ګوته مه اوچتوئ چا باندې بهتان مه لګوئ د چا د زړه نه تاسو نه یې خبر کوم خلک چې نفرت کوي خو بس نفرت کوي هغه به اوس وایي چې او دی داسې کولی مې شو چې د نورو خلکو غوندې ما میک اپ کړي او زه راشم هغه ورځ هم چې راغلی وم داسې راغلی یم اوس هم بس دغه یم که بدرنګه یم که ښه یم که څنګه یم د خدای جوړښت دی کوشش وکړئ چې ټولو خلکو ته د عزت په نظر وګورئ او نفرت څومره کم خور شي دومره ښه ده الله مو مل شه اوکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې یو څه ورته وایي چې وړکی غوندې میسج د هغه خلکو دپاره چې زه نه پوهېږم هغه نه دي کتلي چې واقعا خلک څه مطلب اخیستی ده د هغه ویډیو نه چې هغه ما شیر کړی و د هغه خلکو د رویې چې هغوی دا ویلي چې هغه ورځ چې موږ میچ وګټو کوټه ګلیټرز نه او هغې نه بعد نیګیټیو او منفي خبرې خو داسې نه ده چې اول ځل دی چې ما اورېدلي یا ما کتلي خو دلته زه یوه خبره وکړم هغه خلک چې دوی وایي چې زه پېښور زلمي ولې سپورټ کوم زه د افغانستان ټیم ولې نه سپورټ کوم نو ما خو هغې ویډیو کې ویلي چې صحیح ده که ما ته موقع راکړی شي زه راوغوښتلی شم نو ولې نه ځکه چې زه همیشه دا خبره کوم چې سپورټس لوبه داسې ده چې هغې کې سیاست یا بزنس نه دی او سپورټ داسې ده چې د هغې په ذریعه باندې اوس څنګه چې جاوید افریدي د دواړو قومونو منځ کې د مینې د محبت یو پیغام خورول غواړي او خلکو دا ښودل غواړي چې پښتانه چې دي هغه منپسنده خلک دي هغه امن خوښي هغه چې دي هغه ترهګر نه دي هغه د لوبو سره مینه لري نو په دې کې
دا خبر راغله چې ما ته دا ویل کېږي چې ستا دومره روډ ریاکشن ولیو. صحیح ده؟ تاسو په دې خفه یې چې هغې په دې خفه یې چې زه پېښور زلمي سپورټ کوم. نو دا راته وایستې چې تقریبا 2 کاله مخکې طلوع ټي وي باندې خپرونه وه افطاري. د هغې ریاکشن تاسو ټول ته یاد دی چې په سوشل میډیا کې په بل ځای کې او بل ځای کې څو د ایسای ایجنټ نه واخلي، د پنجابیانو نه واخلي، د څه نه سوال ما ته استعمال شو. نو خو هغې کې ما د پاکستان په هکله خبره کړې نه مې د افغانستان په هکله کړې نه مې د پښتو په هکله کړې ده، نه مې لوس کالي اغوستې، نه مې سر تورو. خو بیا هم ما ته خندا په دې راتله چې دا خو اسلامي خپرونه په دې نه وه چې په هغې کې موږ کوکینګ کولو. نه خو زه اسلامي سکالر مو نه مجيب هم هغه خبرونه مخکې وړي دي وړي کوم چې د انټرټینمنټ سره تعلق لري. زه هم یو ډراما آرټیسټ یم، یو هوسټ یم چې ما مارنینګ شو ټاک شوز کړي دي. موږ کله هم دا دعوه نه ده کړې. او هلته چې کوم میلمانه راتله هغې سره به موږ ډېرې ژورې خبرې نه دي کړي، عام خبره هم کړې ده چې باید کومه ښځه پریګننټ وي یعنې حامله داره وي هغه باید څنګه وکړي، ډاکټرز هغې کې راتله، وکیلان هغې کې راتله، اشپزي به موږ کوله ډېر. نو هغې کې خو داسې هېڅ خبره نه وه چې په هغې خو چا ته وایي څوک په دې خبره پوهېږي چې ګران اول خو یې ورې ځان پوهې که که نه چې دا دي څه. نو هغه ورځ چې ما خبره کوله یا ما خبره کړې ده هغه ما دا کړې ده چې صحیح ده زه خو کافره صحیح، زه خو دا صحیح، زه خو دا صحیح، زه خو دا صحیح. صحیح ده؟ تاسو خو مسلمانان یې، آیا تاسو سره دا ښایي چې تاسو په سوشل میډیا یوازې ځان نه یادوم چې زما دپاره داسې الفاظ استعمال شوي دي. زه بي بي سي کې وم، مخله زما نه 2 ورځې مخکې ملاله یوسفزۍ راغلې وه، هغې ته هم ښکنځلو. ما داسې کمنټس وکړه چې د پی ایس ایل باره کې مو د پېښور زلمي باره کې مو تاسو بد وایئ، هغه وکیلانو چې په پارلیمنټ کې تاسو بد ورته وایئ، هغه سندرغاړې چې تاسو انټرټین کوي خدای پاک ښه غږ ورکړی دی هغې ته هم کنځل کوي، که هغه نغمه بیبي ده، که هغه اریانا سعید ده، که هغه غزل سادات ده، که هغه مجده جمال زاده ده. صحیح ده؟ دا زمونږ قصور خو نه ده چې مونږ د وطن لرې پاتې شي. یو بله خبره دا ده چې مونږ باید دې ته وګورو چې هغه څومره زحمت باسلی دي ته راغلی دي او هغه خارج پرېږدي راشي دلته کې تاسو په تلویزیون کې کار کوي. صحیح ده؟ تاسو ښایسته سندرې وړاندې تاسو هغې ته هم بد وایي. حتی دې پورې چې په افغانستان کې یقین وکړه چې زه به د بوم نه یا زه به د بل ترهګر نه دومره نه ډارېږم څومره چې د سوشل میډیا باندې دا خلک ځکه دا مفت ده، هر یو شی چې دا هغه منفي اثر هم لري، یعنی منفي کار هم ترې اخیستی شي او صحیح کار هم ترې اخیستی شي. بدبختانه په افغانستان کې تاسو وګورئ د سوشل میډیا نه څه جوړ شوي دي. نه موږ سړی پرېښی دی چې په عزت باندې پرېږدو، نه موږ ښځه پرېښې ده. موږ خو ځکه چې موږ تلویزیون کې کار کوو موږ خو کافران هم یو، موږ خو پښتانه هم نه یو، موږ خو انسانانو کې نه راځو. خو لږ ولاړ شي هغه خلکو ته چې مثلا ملاله یوسفزۍ خو چېرته د سر نه ټیکری هم نه ده کته کړې. صحیح ده؟ هغې ته هم تاسو ښکنځل کوئ، نورو ښځو ته هم کوئ. صحیح ده؟ اوس خبره دا راځي چې ما دا خبره داسې نه ده کړې، زه نه یم خبر چې ویډیو دوباره ایډیټ شوې ده څنګه خوره شوې. ما دا خبره یو سوال پلیز ما دا ویل دي چې صحیح ده زه خو کافره صحیح، زه خو دا صحیح، زه خو پښتنه نه یم، زه خو دا نه یم، زه خو ایجنټ یم، دا یم څه چې تاسو وایئ. دا راته وایستئ چې تاسو که ما ته هم خبره کوئ آیا تاسو دا حق لرئ چې ښکنځل وکړئ؟ زما پیج دی لکاو خلق دی. صحیح ده؟ ته که زما د نظریې سره ته زما د لایف سټایل سره اختلاف لري اول خو زما پیج ته مه راځه، بیا که راځي زړه دې صبر نه کوي او کمنټ کول غواړي صحیح خبره وکړه، ښه الفاظ خو ښه ضروري ده چې ته ښکنځل وکړې. ته څه پروف لري، څه ثبوت لري؟ ما دا خبرې نه یا دا خبرو نه مطلب دا و چې بس کوي
که د نفرت نه څه جوړېدل او د دې نه څه جوړېدل چې مونږه بد وایو غلط وایو نو نن به مونږ په هغه ځای کې نو کم ځای کې چې یو ولې مونږ په خپلو زړونو کې د هر انسان دپاره ځان دپاره نه وایم د هر انسان دپاره نفرت ولې دومره نفرت ولې کاغه سیاستدان دی کاغه بزنسمن دی کاغه صدر یو ډراما آرټیسټ دی ډراما یو آرټ دی د بدبختانه نه زمونږ په عمل کې د هغې دومره رشد نه دی شوی زما د خبرې مقصد دا و چې نفرت پرېږدئ هر چاته بد ویل پرېږدئ که د دې نفرتونو نه څه جوړېدل اوسه پورې به جوړ شوي بیا وایم دا خبرې صرف او صرف د افغانستان دپاره نه وي دا د ټولو هغه خلکو دپاره وي چې ځان ته هم پښتانه وایي هم شکر الحمدلله مسلمانان وایي او په دې نه پوهېږي چې زه خپله نظریه یا خپله خبره څنګه ولیکم څنګه ووایم چاته ته چې ما ته داسې ګوته نیسي دا درې ګوتې تا ته وي آیا ته 100% تاسو په خپل ځان باندې مطمئنه یاست چې تاسو بیخي صفا سوتره ښه خلک یاست په تاسو زه په هغې کې هېڅ خبرې نه کوم زما خبره په ما نه ده کتلې خو ما ته خلکو ویلې چې ما بد ویلي ما افغانستان پسې ما د جمعې لمونځ کوم اما ویلي چې زه څنګه وشي چې داسې څه ووایم چې که تاسو زما د نظریې سره یا تاسو زما د ژوند سره یا تاسو زما د کار کولو سره اعتراض لرئ هغه ستاسو مسله ده خو دا حق هیڅکله هیڅ چاته هم نشته چې هغه دې شکنځل وکړي او بد الفاظ دې استعمال کړي ولې آیا ستاسو د کوره چاته ورځي تاسو ګټلې ده او راوړې ده چا کور ته دا چې څومره فنکاران دي دا چې څومره سندرغاړي دا چې څومره فنکاران چې په افغانستان سره ریلیټډ دي یا پښتنو سره ریلیټډ دي ولې یو سړی ته خبره کوي ته صرف هغې نه هغه پیغام ولې پورته کوي چې هغه صرف نفرت دی ولې نفرت نور څومره نفرت څه وګټل د دې نفرت د وجې نه د دې ناپوهۍ د وجې نه زه ځان هیڅ نه ګڼم I'm nothing خو زم چې کوم لوستې زموږ کړي دي زموږ د لاسه ورکړي دي هغه بیا راتلی شي آیا تاسو په یوټیوب کله تللي تاسو د شهید ډاکټر نجیب خبرې اورېدلې دي دا چې اوس څه کېږي دا خو هغه مخکې ویلي د لرو بړ دپاره ما نه نفرت وکړئ خیر دی ما نه نفرت وکړئ خپل منځ کې خو جوړ شئ په سوشل میډیا باندې خو داسې الفاظ مه استعمالوئ تاسو وایئ چې زه پښتانه صحیح نه ریپرزینټ کوم آیا تاسو یې ریپرزینټ کوئ کم قسم الفاظ چې تاسو زنانو ته یا سړو ته یا په سوشل میډیا باندې استعمالوئ ما خبره خلکو ته کړې چې هغه د هر چا مسلمانۍ کې امکان لري د هر چا پښتونولۍ کې امکان لري د هر چا په انسانیت کې امکان لري چا دا حق درکړی دی لږ سوچ کړی دی چې زه بیا ولې راځم افغانستان ته ما سره خو دنیا ټولې ویزې شته دی یس
زما ریاکشن مې به ډېر روډ خو ته راته وایې که نه ما ته چې کوم الفاظ استعمالېږي ستا خور ستا مور ته ستا په مخ کې ستا په کور کې دا خو زما کور غوندې دا پیچ که نه هر څوک راځي او بد رد وایي ته به څه کې ته به مخ کولې ته به آینه نه ورته ښیې تاسو خو شپه ورځ موږ ته آینه ښیې موږ د پښتونولۍ نه مستي یو د افغانستان نه مستي د انسانیت نه د مسلمانۍ نه او که ما تاسو ته وویلې چې صحیح ده زه داسې او که تاسو دومره ښیي دا دومره بد ولې روان دي دومره بد ولې کېږي هره ورځ افغانستان نه هاتوم په نړۍ کې ټولو ته وایم څه افغانستان څه پاکستان کم ځای کې موږ په حرام یو یو ملا ما وړوکوالي کې ډېر زیات زما د مور ډېر زیات خدای دې وبخي مولانا بجلیګر هغه به وایي چې څنګه ریایي خدای پاک پې هغسې حکمران راولي زما مقصد دا خبرونه دا و چې کله موږ سم شو موږ خپل ځانونه اصلاح کړو نو خدای به مهربانه شي منت درته کوم سوال درته کوم ما ته چې څومره بد وایي ما نه چې څومره نفرت کوئ وکړئ خپل منځ کې جوړ شي کوشش وکړئ چې دنیا ته وښایي چې پښتانه سوشل میډیا یا بل څه مثبت هم استعمالولی شي زما پیغام کله هم نفرت نشي کېدی کله هم نشي کېدی هغه خلک چې ما ته نږدې دي نو چې زه خپل خاورې سره خپلو خلکو سره څومره مینه لرم څومره زما خدای ته پته ده کله چې ته زما کور ته راځې ته ما ته بد رد وایې چې څومره حوصله وکړم تاسو ته څومره خلکو ته ولې موږ مثبت شیان نشو پروموټ کولی د هغې نه ملاتړ ولې نشو کولی ولې موږ ښه الفاظ نشو استعمالولی یو کار د چا خو نشو ښولی که نه چې ستا والا دا کار ښه صحیح نه و دا مو نشو وختی څه ښکنځلو اجازت چا تاسو ته درکړې ته سره خبر یې تاسو بهتان لګول څه دي د ځان نه نیم لګیا ولې نفرت دومره خوروئ تاسو ولې وای زما یوه صحیح خبره څومره منفي طریقې باندې تبلیغ شوه یا کېږي زما قبر ته ما سره څوک ځي یوازې به ځم که نه تاسو هم یوازې ځئ خیر مقصد مې صرف دا و چې د هغه خبرونه هم اوس هم چې پلیز خواهش کوم کوشش وکړئ چې نفرتونه په خپل منځ کې را نه وړئ اول خپل ځان اصلاح کړئ وګوره چې په حیثیت یو انسان یو ورور یو پلار یو ګاونډي یو د یو وطن اوسېدونکی څومره حق دې ادا کړي که 100% مطمئن یې چې ته 100% کامیابی دی کې نو بیا صحیح ده بیا بل ته مو وایه په صحیح الفاظو کې
کنزل سپک نه نن څنګه هغه ته چې ته مو ویل تاسو باندې څومره بدور لګیدا او ما په شپه ورځ نور خلکو په شپه ورځ تاسو لګیای اوچ خوږی کنه خپل ځان هر انسان د غوښې نه جوړ دی خوږی خو بیا هم هغه ټول افغانان هغه ټول پښتانه هغه ټول مسلمانان چې زما په خبره خبر شوي دي یا نه دي پوه شوي اصلا نه دي پوه شوي بخښنه دې غواړم صحیح ده ځکه چې زه همیشه د چا زړه دې ازارول پکار زما د صحیح خبرې نه که تاسو زړه ازار شوی دی really sorry ډېرو بخښنه وکړم خو اوس پلیز پوه شئ زما مقصد صرف دا و چې کله موږ په خپله ټول جوړ شو ښه شو اصلاح شو انشاءالله ټولې مسلې به حل شي وایي به چېرته ناست یم لمونځ مې وکړ اوس پلیز زما باره کې نفرت مه خوروئ پلیز خواست درته کوم د هېچا باره کې مه خوروئ تاسو ما سره ناست یاست تاسو څه ډېره لیدلې یم نه هېڅوک هم نه دي لیدلي په چا بهتان لګول د چا خبره د دویم رنګ ورکول صحیح خبره نه ده دومره خفه شوم چې موږ خلک ولې چې څوک صحیح کار وکړي هغه موږ کله نه اپریشیټ کوو اوس خو زه پېښور زلمي سپورټ کوم PSL سپورټ کوم ما خو د افطاري پروګرام کې څه نه وي د چا خلاف بیا خو تاسو کنسل کوم بیا ماته ایجنټ وي چا زما ملاتړ کړی اوخ خیر یو ځلې بیا د هغه ټولو خلکو نه زما په روټ ریاکشن خفه شوي خو خدای مسلمانان یو که نه په پیر د نماز مې د قسم وي چې ما افغانستان باندې ما صرف یو تصویر ښودلی چې ګورئ که موږ سم نه شو که موږ دا نفرتونه پرې نه ښودل که موږ دا منفي سوچ پرې نه ښودل نور به هم کړېږو کړېدلي یو آلریډي مقصد صرف دا که په هغې تاسو نه یې پوه شوي تاسو ته د هغې بل څه مطلب راغلی ریلي سوري ډېر وبښئ कुछ लोगों ने मुझे कहा था मैं उर्दू में बात कर लूं पर अभी नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊंगी तो इंशाल्लाह उर्दू में बात करूंगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें पशु समझ में नहीं आती तो ये मैसेज वैसे आप लोगों के लिए था भी नहीं आखिर रखी भैया
ما ته څه وایي خپل منځ کې جوړ شي زما باره کې څه دي صحیح ده د نور خلکو باره کې د سوشل میډیا باندې نفرت کم کړه څه هغه یو وکیل دی څه هغه یو سیاستدان دی څه هغه یو سندرغاړی دی چې څوک پلیز تاسو خدای پاک د رالیږلي لیکلي چې دا وکیل دی دا سیاستدان دی یا دا سندرغاړی به دوزخ ته ځي ستا دا دی ته به جنت ته ځي نو کله چې د سره دا ثبوت نشته چا باندې ګوته مه اوچتوئ چا باندې بهتان مه لګوئ د چا د زړه نه تاسو نه یې خبر کوم خلک چې نفرت کوي خو بس نفرت کوي هغه به اوس وایي چې او دی داسې کولی مې شو چې د نورو خلکو غوندې ما میک اپ کړي او زه راشم هغه ورځ هم چې راغلی وم داسې راغلی وم اوس هم بس دغه یم که بدرنګه یم که ښه یم که څنګه یم د خدای جوړښت دی کوشش وکړئ چې ټولو خلکو ته د عزت په نظر وګورئ او نفرت څومره کم خور شي دومره ښه ده الله مو مل شه اوکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې یو څه ورته وایي چې وړکی غوندې میسج د هغه خلکو دپاره چې زه نه پوهېږم هغه نه دي کتلي چې واقعا خلک څه مطلب اخیستی ده د هغه ویډیو نه چې هغه ما شیر کړی و د هغه خلکو د رویې چې هغوی دا ویلي چې هغه ورځ چې موږ میچ وګټو کوټه ګلیټرز نه او هغې نه بعد نیګیټیو او منفي خبرې خو داسې نه ده چې اول ځل دی چې ما اورېدلي یا ما کتلي خو دلته زه به خبره وکړم هغه خلک چې دوی وایي چې زه پېښور زلمي ولې سپورټ کوم زه د افغانستان ټیم ولې نه سپورټ کوم نو ما خو هغې ویډیو کې ویلي چې صحیح ده که ما ته موقع راکړی شي زه راوغوښتلی شم نو ولې نه ځکه چې زه همیشه دا خبره کوم چې سپورټس لوبه داسې ده چې هغې کې سیاست یا بزنس نه دی او سپورټ داسې ده چې د هغې په ذریعه باندې اوس څنګه چې جاوید افریدي د دواړو قومونو منځ کې د مینې د محبت یو پیغام خورول غواړي او خلکو دا ښودل غواړي چې پښتانه چې دي هغه من پسنده خلک دي هغه امن خوښي هغه چې دي هغه ترهګر نه دي هغه د لوبو سره مینه لري نو په دې کې دا خبر راغله چې ما ته دا ویل کېږي چې ستا دومره روډ ریاکشن ولې و صحیح ده تاسو خو په دې خفه یې چې هغې په دې خفه یې چې زه پېښور زلمي سپورټ کوم نو دا راته وایستې چې تقریبا 2 کاله مخکې طلوع ټي وي باندې خپرونه وه افطاري د هغې ریاکشن تاسو ټول ته یاد دی چې په سوشل میډیا کې په بل ځای کې او بل ځای کې څو د ایسائی ایجنټ نه واخلي د پنجابیانو نه واخلي د څه نه سوال ما ته استعمال شو نو خو هغې کې ما د پاکستان په هکله خبره کړې نه مې د افغانستان په هکله کړې نه مې د پښتو په هکله کړې ده نه مې لوس کالي اغوستې نه مې سر تورو خو بیا هم ما ته خندا په دې راتله چې دا خو اسلامي خپرونه په دې نه وه چې په هغې کې موږ کوکینګ کولو نه خو زه اسلامي سکالر مو نه مجيب هم هغه خبرونه مخکې وړي دي وړي کوم چې د انټرټینمنټ سره تعلق لري زه هم یو ډراما آرټیسټ یم یو هوسټ یم چې ما مارنینګ شو ټاک شوز کړي دي موږ کله هم دا دعوه نه ده کړې او هلته چې کوم میلمانه راتله هغې سره به موږ ډېرې ژورې خبرې نه دي کړي عام خبره هم کړې ده چې باید کومه ښځه پریګننټ وي یعنې حمیله داره وي هغه باید څنګه وکړي ډاکټرز هغې کې راتله وکیلان هغې کې راتله اشپزي به موږ کوله ډېر نو هغې کې خو داسې هېڅ خبره نه وه چې په هغې خو چا ته وایي څوک په دې خبره پوهېږي چې ګران اول خو یې ورې ځان پوهې که که نه چې دا دي څه نو هغه ورځ چې ما خبره کوله یا ما خبره کړې ده هغه ما دا کړې ده چې صحیح ده زه خو کافره صحیح زه خو داسې صحیح ده تاسو خو مسلمانان آیا تاسو سره دا ښایي
چې تاسو په سوشل میډیا یوازې ځان نه یادوم چې زما د پاره د الفاظ استعمال شوي دي. زه بي بي سي کې مخاله زمانه 2 ورځې مخکې ملاله یوسفزۍ راغلی وه، هغې ته هم شکنځلو. د ما داسې کمنټس وکړه چې د پی ایس ایل باره کې مو د پېښور زلمي باره کې مو تاسو بد وایئ، هغه وکیلان چې په پارلیمنت کې تاسو بد ورته وایئ، هغه سندرغاړي چې تاسو انټرټین کوي خدای پاک ښه غږ ورکړی دی هغې ته هم کنځل کوي، که هغه نغمه بیبي ده، که هغه اریانا سعید ده، که هغه غزل سادات ده، که هغه مجده جمال زاده ده. صحیح ده، دا زمونږ قصور خو نه ده چې مونږ د وطن لرې پاتې شي. او بله خبره دا ده چې مونږ باید دې ته وګورو چې هغه څومره زحمت باسلی دي ته راغلی دي او هغه خارج پرېږدي راشي دلته کې تاسو په تلویزیون کې کار کوي. صحیح ده، تاسو ښایسته سندرې وړاندې تاسو هغې ته هم بد وایي، حتی دې پورې چې په افغانستان کې یقین وکړه چې زه به د بام نه یا زه به د بل ترهګر نه دومره نه ډارېږم څومره چې د سوشل میډیا باندې دا خلک، ځکه دا مفت دی، هر یو شی چې دا هغه منفي اثر هم لري، یعنی منفي کار هم ترې اخیستی شي او صحیح کار هم ترې اخیستی شي. بدبختانه په افغانستان کې تاسو وګورئ د سوشل میډیا نه څه جوړ شوي دي. نه موږ سړی پرېښی دی چې په عزت باندې پرېږدو، نه موږ ښځه پرېښې ده. موږ خو چې موږ تلویزیون کې کار کوو، موږ خو کافران هم یو، موږ خو پښتانه هم نه یو، موږ خو انسانانو کې نه راځو. خو لږ ولاړ شي هغه خلکو ته چې مثلا ملاله یوسفزۍ خو چېرته د سر نه ټیکری هم نه ده کته کړې. صحیح ده، هغې ته هم تاسو ښکنځل کوئ، نورو ښځو ته هم کوئ. صحیح ده. اوس خبره دا راځي چې ما دا خبره داسې نه ده کړې، زه نه یم خبر چې ویډیو دوباره ایډیټ شوې ده څنګه خپره شوې څنګه. ما دا خبره یو سوال پلیز ما دا ویل دي چې صحیح ده، زه خو کافره صحیح، زه خو دا صحیح، زه خو پښتنه نه یم، زه خو دا نه یم، زه خو ایجنټ یم، دا یم څه چې تاسو وایئ. دا راته وایستئ چې تاسو که ما ته هم خبره کوئ، آیا تاسو دا حق لرئ چې ښکنځل وکړئ؟ زما پیج دی، لکاو خلک دي. صحیح ده، ته که زما د نظریې سره، ته زما د لایف سټایل سره اختلاف لري، اول خو زما پیج ته مه راځه. بیا که راځي زړه دې صبر نه کوي او کمنټ کول غواړي، صحیح خبره وکړه، ښه الفاظ خو ښه ضروري ده چې ته ښکنځل وکړي. ته څه پروف لري، څه ثبوت لري؟ ما دا خبرې نه یا دا خبرو نه مطلب دا و چې بس کوي، که د نفرت نه څه جوړېدل او د دې نه څه جوړېدل چې مونږه بد وایو، غلط وایو، نو نن به مونږ په هغه ځای کې نو کم ځای کې چې یو. ولې مونږ په خپلو زړونو کې د هر انسان دپاره، ځان دپاره نه وایم، د هر انسان دپاره نفرت؟ ولې دومره نفرت؟ ولې؟ که هغه سیاستدان دی، که هغه بزنسمین دی، که هغه صدر یو ډراما آرټیسټ دی. ډراما یو آرټ دی. د بدبختانه نه زمونږ په عمل کې د هغې دومره رشد نه دی شوی. زما د خبرې مقصد دا و چې نفرت پرېږدئ، هر چاته بد ویل پرېږدئ. که د دې نفرتونو نه څه جوړېدل، اوسه پورې به جوړ شوي. بیا وایم دا خبرې صرف او صرف د افغانستان دپاره نه وي، دا د ټولو هغه خلکو دپاره وي چې ځان ته هم پښتانه وایي، هم شکر الحمدلله مسلمانان وایي او په دې نه پوهېږي چې زه خپله نظریه یا خپله خبره څنګه ولیکم، څنګه ووایم چاته. ته چې ما ته داسې ګوته نیسي، دا 3 ګوتې تا ته وي. آیا ته 100% تاسو په خپل ځان باندې مطمئن یاست چې تاسو بیخي صفا سوتره ښه خلک یاست به تاسو؟ زه په هغې کې هېڅ خبرې نه کوم.
زما خبره په معنی د کتلې خو ما ته خلکو ویل چې ما بد ویلي ما افغانستان پسې ما د جمعې مونځ کوم اما ویلي چې زه څنګه وشي چې داسې څه ووایم چې که تاسو زما د نظریې سره یا تاسو زما د ژوند سره یا تاسو زما د کار کولو سره اعتراض لرئ هغه ستاسو مسله ده خو دا حق هیڅکله هیڅ چاته هم نشته چې هغه دې شکنځل وکړي او بد الفاظ دې استعمال کړي ولې آیا ستاسو د کوره چاته ورځي تاسو ګټلې ده او راوړې ده چا کور ته دا چې څومره فنکاران دي دا چې څومره سندرغاړي دا چې څومره فنکاران چې په افغانستان سره ریلیټډ دي یا پښتنو سره ریلیټډ دي ولې یو سړی ته خبره کوي ته صرف هغې نه هغه پیغام ولې پورته کوي چې هغه صرف نفرت دی ولې نفرت نور څومره نفرت څه وګټل دې نفرت د وجې نه د دې ناپوهۍ د وجې نه زه ځان هیڅ نه ګڼم I'm nothing خو زم چې کوم لوستې زموږ کړي دي زموږ د لاسه ورکړي دي هغه بیا راتلی شي آیا تاسو په یوټیوب کله تللي تاسو د شهید ډاکټر نجیب خبرې اورېدلې دي دا چې اوس څه کېږي دا خو هغه مخکې ویلي د لرو بړ دپاره ما نه نفرت وکړئ خیر دی ما نه نفرت وکړئ خپل منځ کې خو جوړ شئ په سوشل میډیا باندې خو داسې الفاظ مه استعمالوئ تاسو وایئ چې زه پښتانه صحیح نه ریپرزینټ کوم آیا تاسو یې ریپرزینټ کوئ کم قسم الفاظ چې تاسو زنانو ته یا سړو ته یا په سوشل میډیا باندې استعمالوئ ما خبره خلکو ته کړې چې هغه د هر چا مسلمانۍ کې امکان لري د هر چا پښتونولۍ کې امکان لري د هر چا په انسانیت کې امکان لري چا دا حق درکړی دی لږ سوچ کړی دی چې زه بیا ولې راځم افغانستان ته ما سره خو دنیا ټولې ویزې شته دی یس زما ریاکشن مې به ډېر روډ خو ته راته وایه که نه ما ته چې کوم الفاظ استعمالېږي ستا خور ستا مور ته ستا په مخ کې ستا په کور کې دا خو زما کور غوندې دا پیچ که نه هر څوک راځي